ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو زبردست وظیفه د استغفر الله چې دې سره به الله تعالی ستاسو انتهایی مددګار شي او ستاسو هر قسم مقصد او حاجت په الله تعالی پوره کړي او هغه پریشانی به د الله تعالی ختم کړي چې کومې پریشانی نه ختمیږي په استغفار سره. او داسې حالات به د باندې راولي چې بهترین حالات به وي، ستا د هر څه ډول په تا خوشحالۍ وي، رنګینۍ به وي، مزې به وي او ټول مشکلاتو کومه جرنده چې ستا د زندګۍ تاله شوې ده نو د هغې د ازادولو چابي صرف استغفار دا وظیفه ده. دا استغفار وظیفه تاسو شروع کړئ، انشاءالله ستاسو د زندګۍ تاله به کولی شي، ستاسو د پریشانۍ هغه جرړه به ختمه شي، تاسو باندې بهترین ښکلي حالات الله تعالی راولي او ستاسو په مال کې به هم الله جل شانه اضافه وکړي. نو که غواړئ انشاءالله العزیز دا وظیفه خامخا د خپلو حاجاتو او د خپلو هغې مشکلاتو دپاره خامخا تاسو وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو او عزتمندو او قدرمندو مسلمانانو په دین مینو، تاسو به روغ جوړ په صحت کې به الله جل شانه هم خوشحاله و آباد تر و تازه کامیاب لره. الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی ټول مسافر خپل کورونو ته په خیر او عافیت سره راوستلی کړي. ډیرو محترم مسلمانان، نن چې زمونږ وظیفه ده هغه د استغفار ده، یعنی استغفر الله د دې وظیفه ده. او دې وظیفه کې الله تعالی یو طاقت ګدلی دی، د هر غم او د هر تکلیف او د هرې پریشانۍ علاج څه شی دی؟ دا استغفار دی. د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په خپل ځان باندې استغفار لازم وکړو، یعنی دی په هر ځای کې استغفار وی، نو دته به الله تعالی د هر غم او تکلیف او د نجات ورکړي او د داسې ځای نه به ورته رزق الله تعالی ورکړي چې د په وهم او ګمان کې به هم نه وي. صحیح شوه که نه؟ دا د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. نو که څوک غواړئ، تاسو ګوره، تاسو هر انسان ته تمام ډیر مسایل وي، هر انسان حاجتمند دی، هر انسان پریشان حاله دی. نو د ټولو پریشانو حاجتونو دپاره یقینا چې استغفار الله تعالی قرآن کې هم فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. الله تعالی فرمایي چې بارانونه به د باندې وورو، مال به دله درکمه، پریشانی به هم ختمې کمه، مصیبتونه به هم د باندې اسان شي، زندګي به هم خوشحاله شي. او دغه رنګې ستاسو قسمه قسم حاجتونو دپاره د استغفار د وظیفه انتهایی د دې زیاتې فایدې دي. لهذا دا څلور پیدې خو زه بیانوم چې دا څلور پیدې خو به الله تعالی تاسو ته خامخا درکوي. ستاسو پریشانی به ختم شي، چې کومه پریشانی وي، که دا د مال پریشانی وي، که د دولت پریشانی وي، که د نکاح پریشانی وي، که د قرض پریشانی وي، که د خاوند مخه بنده وي، که د رور مخه بنده وي، مسافر دی، سعودي عرب کې دی، کار روزګار یې خراب دی، یا کور کې پریشانی دی، کور کې د رزق مسایل دي، دغه به ستاسو ختم شي. ښه حالات به د باندې الله تعالی راولي. که څوک درنه خفه وي، که چا سره محبت وي، محبت په الله درکړي، که چا سره د نکاح کول وي، نکاح به درته الله تعالی درکړي. نو بهترین حالات په د باندې الله جل شانه راولي ستا په ژوند کې چې دي. بل دا چې ستا د زندګۍ کومه تاله ده که نه، کم بند دی، کم تقدیر دی، قسمت دی، هغه جګاویږي نه. ته پریشانو هم مخه راغستی وې، د یو سړی یو پریشاني، یو سړی نه بل بیماري، مصیبتونه، تکالیف وي، د هغې د جرندې چابي هغه استغفار ده. یعنی ستا چې کومه د زندګۍ تاله ده او بنده پرته ده، تا ته د دنیا مراعات نشته، تا ته سهولیتونه نشته، ته پریشان حاله یې، نو دغه استغفار دا وظیفه شروع که انشاءالله چې ستره زندګۍ دا تاله به ماته شي او تاله به الله تعالی دغه ټول فراخي او سعتونه او برکتونه او خیر او خوشحالۍ دا به الله تعالی ته درکړي. او د مال دپاره خو الله تعالی په خپله فرمایي که نه باموالي وبنین، مالونه به درکم او زامن به راته درکم. قرآن کې الله ګوره وایي، نو الله تعالی نعوذ بالله من ذلک، الله تعالی سې خبره دا نه ده کړې حقیقت حال خبره ده چې الله تعالی دا برکتونه انسان ته ورکوي. لہذا دا وظیفه تاسو انشاءالله صرف 3 ورځو پورې وکئ. انشاءالله العزیز د الله جل شانه د ذات نه امید دی چې ستاسو تمام هغه مسلې او تمام افتونه، تمام مصیبتونه به الله تعالی دې وظیفې سره انشاءالله العزیز ها ختم کړي. اوس وظیفې سره مسلمانانو دا وظیفه په 100 مرتبه کوو او په کم وختونو کې به کوو او 100 ورځې به کوو.
نو لومبی خو دا خبره ذهن کې کېږدوئ چې دې وظیفې سره به ګناهونه د سره نه کوو، مونځ به اوسه 5 وخته کوو او ټولو مسلمانانو خیرخوا به ځان جوړ کړو په هر اعتبار سره. لومبی خبره دا د مسلمانانو چې دا وظیفه تاسو په هر ټیم کې کولی شئ، که سحر یې کوئ، ماسپښین یې کوئ، غرمه یې کوئ، په ټوله ورځ کې یې کوئ، هر ټیم یې کولی شئ. خو خبره دا ده چې خبرې پکې ونه کړی شي، خیر دی که بیا اودسه وکړی شي، خو لیکن چې خبرې پکې ونه کړی شي. صحیح شو. او که د ضرورت خبره پکې انسان کوي نو هېڅ خبره نه ده، خیر د ضرورت خبره هم پکې کولی شي. صحیح شوه. اوس په دا څو مرتبه کوئ نو دا به مسلمانان وروڼو په ځان لږ تکلیف تېروئ د خپلو صحیح حالاتو راوستلو دپاره، د خپلې زندګۍ د بدلولو دپاره، د خپلو حاجتونو پوره کولو دپاره په ځان کې به لږ تکلیف واچوو، یعنی پیدا کړو او دا وظیفه به شروع کړو. دا وظیفه به تاسو روزانه 15,000 پیرې وایي، یعنی 15,000 پیرې به دا لفظ وایي. ګورئ استغفار چې دا په ډېرو قسمونو دی. که داسې وایي چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، صحیح شوه. که داسې نشئ ویلی استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه، که داسې هم نشئ ویلی استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، دا هم نشئ ویلی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین، دا هم استغفار کې راځي. نو دا وایه. که دا هم نشئ ویلی نو اسانترین کوم چې هغه استغفار دی هغه دا دی استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا 15,000 پیرې په تسبو باندې یا کاونټر باندې دا تاسو په خپلو ځانونو باندې انشاءالله داسې وګرځوئ لکه سړی چې 15 وخته مونځ کوي، لکه سړی چې 15 روټۍ خوري 3 وخته، یعنی پابندۍ سره انشاءالله العزیز 3 ورځو پورې وکئ. که 3 ورځو کې مسله ختمه نه شوه انشاءالله نو مسلسل هره ورځ 15,000 پیرې دا د 140 ورځو پورې تاسو پابندۍ سره او ګارنټۍ سره ووایئ، نو هغه پکې مه کوئ او دغه طریقې سره یې وکړئ انشاءالله العزیز چې تاسو باندې به ښه حالات راتلل شروع شي، د زندګۍ تاله به م کولو شي، تقدیر به م چمکو شي او ګناهونه به الله تعالی معاف کړي، د رزق دروازې به د باندې الله تعالی کولو کړي، دغه رنګې د مصیبتونو دروازې به الله تعالی بندې کړي، د رحمتونو دروازې به الله تعالی کولو کړي. نو د ټولو څیزونو هغه قنجي چې ده هغه استغفار ده. بل دا چې اولاد به م الله تعالی درکړي، بیبیانې به الله تعالی درکړي، هر یو څیز په دې کې پروت دی په استغفار کې. نو انشاءالله دا په ځان باندې لازم ملزم وګرځولی کړو او خپلو اهلو عیالو دپاره او خپلو ماتختو دپاره او خپلو دغه شان کورواله دپاره هم تاسو دا وظیفه خامخا شروع کړئ. الله جل شانه مو همیشه دپاره خوشحاله ساته. الله تعالی د ټولو مسافرونو راضي شي. الله تعالی د ټولو مسافرو او ټولو عامو مؤمنانو مسلمانانو حاجتونه په دې وظیفې سره پوره کړي. انشاءالله بله ویډیو کې ملاقات کیږي. تاسو موږ د دعاګانې کې موږ تاسو ته کوو انشاءالله. جزاک الله خیر احسن الجزا.